هغه د هغه لوښو په باره کې چې کوم کې هغوی حرام شیونه خوړلي دي، خنزیر یې خوړلی دی، شراب یې خوړلی دي، نور ناروا یې خوړلي دي، او کوم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نه صرف انقوها غسلا وینځئ او تاسې پکې خوراک کولی شئ، نو هغه د هغه لوښو په باره کې دي چې کوم لوښو کې شراب او دا حرام نه استعمال شوی، نو د هغې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې هغه انقوها غسلا صرف پاک کړئ دې لره په وینځلو سره. ورواه ابو ادریس الخولاني عن ابي ثعلبة وابو قلابة لم يسمع من ابي ثعلبة انما رواه عن ابي اسماء عن ابي ثعلبة حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن حيوي بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول اخبرني ابو ادريس الخولاني عائز الله بن عبيد الله قال سمعت ابا ثعلبة الخشني يقول اتيت رسول الله فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وقال أبو إسحاق حديث حسن باب في النفل نفل ویل کیږي هغه مال ته چې امیر سیبي ورکوي بعضی مجاهدینو ته، بعض الغزات ته ورکی په طریقې د انعام سره، په طریقې د زیادت سره. د دې تعریف داسې دی چې نفل زیادتون یخص بها بعض الغزات، دا هغه زیادت ته ویل کېږي چې د غنیمت او د سهم نه علاوه ورکول کېږي بعض غزاتو ته چې چا ډېر کارنامه کړي. حدثنا عن مكحول عن ابي سلام عن ابي امامه عن عباده بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع، و نبی علیہ السلام چې زاپه به ورکو فی البداءه معنا په ابتدا د سفر کې، فی البدءه په ابتدا کې الربع، وفي القفول الثلث، او د رجوع په وخت کې به سور کول ثلث. معنا د دې سره او چې دشمن لورزي په اول د ابتدا کې او چا حمله وکړه غټ غټ کارونه وکړل، نو دا غي د پاره به نفل سونه ورکو څلورم حساب، او چې کله اوله کې واپس کیږي او دغه وخت کې کارنامه وکي حمایت الله ورمنډه کې او د دشمن نه غنیمت حاصل کی، نو په نفلو کې به څو حصہ ورکوله. دریمه ډیره کې څلورمه درېمه ډېرې، نو دا پر واپسۍ کې بیا تکلیفي ځکه خلکو جهاد کړی ستړي یا سړی ځان رسوي، نو چې دی وخت کې ته غټه کارنامه وکړې نو ځکه به تعالی ډېر انعام درکوه، او په دې اول وختونو کې چې یا سړی جذبه کړي نو دې کې ځکه کم څلورمه حصه ورکوله. وحديث عبادة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل معنى اخذه زیادتا عن السهم، رسول الله په نفلو کې راواغستل، یعنی زاپیر راواغستل د خپل توره چې ذوالفقار وتویو یوم بدرین وهو الذي را فيه الرؤيا، او داغه توره وا چې د دې په باره کې خوب لیدل او یوم احد په ورځ د احد باندې چې خوب راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو چې انه را د احد د غزا نه مخکې رسول الله دا خوب ولیدو چې د په خوب کې ولیدل یوم احد انه هز ذوالفقار چې د داسې لا توره راواغستل او وی خوځوله داسې، نو فن قطع من وسطه دا توره ماته شوله په دې نمایي کې، ثم هزه بی اخذولا
حزه اخرى په بل ځل خوځولو سره فعاد احسن مما كان واپس شول خسته داغه نه چې څنګه ماته شی و بیرته خسته واپس شول دغه رنګ دغه توره په دې باره کې لیدلې و دغه توره ذوالفقار خوځولې و دا د اسلام هغه اوله کې دوی شکست او خور او یا کسان ته شهیدان شلو او به وروسته الله تعالی چې دوی له فتح ورکړه هغه اشاره و بعض چا ویلي رؤیا نه مراد هغه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رأیتو فی ذباب سیفی سلمى ما زما د اتوره ذوالفقار لاس کی او په دې کې کندونه سلم خو پیژنې کنه چاقو چې داس په ګټه وي او داسې خولې لګا واوړي را واوړي کندونه نو فاولته هزیمه ما د دې تعویل څه کړو چې موږ به شکست خورو په اوله کې نو دغه خوب مراد دي چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدل او ورځ د احد کې وقد اختلف اهل العلم في النفل من الخمس چې دا نفل چې امیر ورکړي دا به د خمس نه ورکړي کنه دا به د خمس نه علاوه د ټول مجموعي د غنیمت نه ورکړي وقال مالك بن انس لم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر غزوه کې نفل نه ورکول دا ضروری نه دي چې تری خلکو له نفل ورکي خو کو ورکي نو ورکول یې امیر سیب شي البته په دې کې اختلاف ده چې د خمس نه به ورکي کړه ټول مال نه به ورکي وقد بلغني انه نفل في بعضها وانما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في اول المغنم واخره قال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس رسول الله صلی الله علیه وسلم نفل ورکړي دي کله چې روان شو په څلورمې باندې بعد الخمس وروسته د خمس چې به واخست خمس به پکې ورکړو څلورمه حسابه دغه کسانو له انعام کې ورکول او چې کله به واپس کېده نو ثلث به د خمس نه وروسته د خلکو له په انعام کې ورکو فقال يخرج الخمس نو خمس به ویستي به نفل ورکو ولا يجاوز هذا قال ابو عيسى وهذا الحديث على ما قال المصيب النفل من الخمس او عبد سعيد بن المصيب ویل چې نفل بل خمس نه ورکي باب ما جاء من قتل قتيلا فله صلبه صلب څه ته ویل کی ما يوجد مع المحارب دی جنگ کون کی کس سره چې څه دي جامع و سره دي روپۍ و سره دي د په جب کې سره زر سپین زر و سره دي تور و سره ده کلشین کوپ و سره ده کله کوپ و سره ده خو چې تا ملک نو دغه ټول صلب استا شو دی کې موږ په مسلم کې ویلو اختلاف چې زمونږ فقه حنفي وی صلب هغه وخت کې دی چې امام اعلان کړی مخکې د جهاد نه چې زب صلب ورکوم او که امام اعلان نه کړی به صلب د قاتل لپاره نشته البته نور علما وی چې نه دا حکم شرعي دی چې صلب د قاتل اخلي او دی کې د امام حکم ته حاجت نشته عن ابي محمد مولى ابي قتاده نبي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه چا چې څوک قتل مړ کو خو چې دلیل وسره یې سند چې سره پاتې کی چې ما وجلې بینه وسره نو فله صلبه وبه حدثنا ابو محمد هو نافع مولى ابي قتاده والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الاوزاعي والشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم للامام ان يخرج من الصلب الخمس چې امام دا دی چې د اول به صلب نه واخلي خمس هغه به وباسي وقال الثوري النفل ان يقول الامام من اصاب شيئا فهو له
دغه ته ویل کېږي چې امام اعلان وکړي ومن قتل قتیلا فله صلبه وهو جائز وليس فيه الخمس وقال اسحاق الصلب للقاتل الا يكون شيئا كثيرا مگر ډیر زیات مالی نو به خیر دی نور لته غستې شي فرأى الامام ان يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب باب ما جاء في كراهيه بيع المغانم حتى تقسم توس د غنیمت د مندک او دواره خرڅه یا په نو چې د تقسیم نه مخکې خرڅول نه دی راغلي امیر صاحب به هم نه خرڅي عوام به هم نه خرڅي قومندان صاحب به هم نه خرڅي چې کله تقسیم وشي نو به صحیح ده د تقسیم نه مخکې خرڅول صحیح نه دي ځکه دا خو د ټولو مسلمانانو مال مشترک دی نو دا څوک خرڅول نشي حدثنا عن جهزم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم مجهول راوي عن محمد بن زيد مجهول عن شهر بن حوشب ضعيف عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم تر دې پورې چې تقسیم شي ځکه مخکې مالک یې څوک نشته دی باب ما جاء في كراهية وطء الحبال من الصبايا وینځ دی ونیولې او په هغې کې حامله ښځې دي نو هغې سره جما کول جایز نه دي تر دې پورې چې حمل یې څه شي نو د هغې عدت په تېرېدو د حمل سره دی صرف په استبراد رحم سره نه دی چې کومې حامله نه دي د هغې عدت په استبراد رحم سره دی استبراد رحم څه ته وایي یو حیض راشي وبه حدثتني ام حبيبه بنت عرباز بن ساريه ان اباها اخبرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تؤتى الصبايا حتى يزعن ما في بطونهن قال ابو عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباز حديث غريب والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقال الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجاريه من السبي وهي حامل وقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال لا تطأ حامل حتى تزع وقال الاوزاعي اما الحرائر فقد مزت السنه فيهن بأن أمرنا بأن العدة كل هذا حدثني علي بن حشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي باب ما جاء في طعام المشركين مشرکان نه مراد اهل کتاب دي د اهل کتاب طعام ته خړلې شي کني شي خړلې اگر چې په اهل کتابو کې خوص مشرکان دي زیاتره خود د شرک د وجه نه اهل کتابو ته مشرکان نه ویل کېږي ځکه هغه تابع د دین سماوي دي مشرک چاته ویل کېږي چې دین سماوي نه مني او شرک کوي که اهل کتاب سره شرک کوي او کتاب مني نو دې ته مشرک نه ویل وبه حدثني عن شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال داوي سألت ما سوالو کدو نبی علیہ السلام نا په مشکات پر روایت کې راځي سأله رجل بل سړي ته سوالو کو چې ان من الطعام طعاما اتحرج منه بعض طعامونه داسي چې ماته د کافر طعامونه ښکاري یا رسول الله زه د هغې په خوراک کې ځان راته ګناهګار ښکاري ځکه هغه نصارا دي یهود دي کافر دي اتحرج منها فقال لا يتخلجن في صدرك لا يتخلجن معنا لا يتحركن الشك في قلبك فإنه مباح دستا د پارسري مباح دي نظر کې دستا شک ناراضي معنا د دې دا نو لا يتخلجن في صدرك شک درا نشي پسینستا کې طعام زرعت فيه النصرانية دا طعام چې دی دا مشابه ته پدې کې د نسوارا او سره د دې څه مقصد شو دا طعام چې دی طعام
زوارعت فيه النصرانیه مانا دا طعام دے شابهت لأجله اهل الملت النصرانیه نو دا بی علت دا نخوراک جوڑیگی چی می خوراک لا يتحركن الشك في قلبك چې دا غني مباح دی بلکې دا ستاسو لپاره مباح نه دی ولی زکه دا طعام دی زوارعت فيه النصرانیه چې ته مشابه کیږي پکې د چا سره نو چې ته دغه طعام د نصارا او خوري خو ته پکې مشابه شو د چا سره نو معنا دا شو چې مخورانو دا تعلیل د نهي شو يعني لا تتحرجوا فإنك إن فعلت ذلك زارعت فيه النصرانية دویمه ترجمه د دې دا ده چې معنا د دې دا ده چې لکه دا معنا د ټولو صحیح معنا ده لا يتخلجن معنا لا تتحرج ته ځان ته ګناهګار مو آیا ځکه کته ځان ته ګناهګار وې نو بیا خو ته داسې شوې لکه د نسواراو په شانته ځکه دا طریقه د نسواراو ده چې نسوارا داسې حلال مالونو کې څه شی کوي شک پیدا کوي د دوی په زړونو کې د حلال مالونو کې څه شي نه شکی ته چې ته خو په هغه دین باندې چې کوم کې تشدید نشته او کته داسې شکونه کې چې دا به حلالي که نه حلال نو ته چې کله داسې تشدد وکې نو ته به پکې مشابه شې د نسواراو سره ځکه چې دغه د رهبانینو عادت دی چې هغه په ځان باندې څه کوي سختی کوي نو دویمه ترجمه دا شوه دی رشید احمد گنگوهی دا کتاب دی الکوكب الدری هغه لیکلی دی چې معنا د دې دا ده چې لا يتخلجن في صدرك طعام زوارعت فيه النصرانيه معنا یې دا ده چې ان الطعام الذي يلزم فيه مشابهه النصرانيه فانه حرام بين فليس فيه أن يختلج في صدرك لوجوب تركه وحاصل هذا المعنى أنه وجب ترك الطعام لزم فيه تشبه بالنصرانية أغوي چې د دې معنا دا ده چې هغه طعام چې د نصاراو طعام دی دا پتا باندې حرام دی ځکه ته نصارا چې کوم شي نه خوري هغه خو څه شي خوري خنزیرم خوري هغه خو نور شرابم سکي نو تک دغه طعامونه چې ستا پکې هغه سره مشابهت راځي د نصارا او سره دا چې طعامونه مخره ځکه دا ستا باندې څه دی حرام دی تا باندې داغه ترک واجب دی نو معنا د دې دا شو چې ته طعام د دوی مخره هغه طعام چې په تپ کې مشابه کېږي د چا سره د نصاراو سره هغه طعام مخره قال ابو عيسى حديث حسن قال محمود وقال عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك عن قبيصة نبي النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال محمود وقال وهب بن جرير عن من شعبة عن سماك عن مري بن قتري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والعمل على هذا عند اهل العلم من الرخصه في طعام اهل الكتاب امام ترمذي رحمه الله دراینه دا معلومیږي چې د ټولو ناوله خطر جمع دي ته دا چې معنا د دې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوله عن طعام النصارى د طعام د نصاراو په باره کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل لا يتخلجن في صدرك تا شک درانشي پسینه ستا کې په حرمت د دې کې بلکې دا حرام دی طعام زوارعت فيه النصرانيه کته دې ته حرام وي نو دا به طعام شو چې تور پکې مشابه کېږي نو نصرانيه او سره ځکه هغه په ځان باندې دا سختی راولي او د ځان نه حرامونه په ځان راولي نو ته ځان نه یو شی په ځان محرم